کړی دی دا چې سیدان دی زمانه کې نشته دا فتوا د چا ده دا اوسم د بعضې بېدینه مفتیانو دا فتوی دي او دا فتوی ورکوي چې سیدانو کې عجمو کې سیدان چا راوستی دي خلکو ته په ذهن کې غلطي اچوي یا ساتئ سیدان د رحمت للعالمین اولاد دی مبارک په دوی خوشحالیږي چا چې سید زاری کړی دی هغه دنیا و آخرت کې رسوا دی چا چې د سیدانو قدر کړی دی الله ولا دنیا و آخرت ښایسته کړی دی ملا دې په علم نه نازېږي که نن د رحمت للعالمین اولاد خفه شو نو ګورې رحمت للعالمین به ترې خفه کېږي دا د علي صاحب اولاد دی دا د هغه مظلوم امام حسین صاحب اولاد دی سیدانو نښه به څه وي سیدانو نښه به دا وي چې دا به یو سخیان وي سیدانو کې سخا ډېرئ او دویم دوی به په دین ډېر قربانیان وي دین سره به ډېره مینه وي چېرته چې سید وګوري او د دین مسله راشي دی پې سر نه ورتېري نور که وروستو وي سیدان به مخکې یو پکې سخا ډېره ده سخا پکې ډېره ده د وینې پهچان یې دا دی سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه سره یو غلام و د ایاس په نوم باندې دی به د سلطان محمود غزنوي په دربار کې و د هغه به یې خدمت کولو یو ورځ سلطان محمود غزنوي اعلان وکړو داسې څوک شته چې ما سره د خضر علیه السلام ملاقات وکړي څوک داسې دي چې زما ملاقات د خضر علیه السلام سره وکړي ټول خاموش شول یو غریب سړی په مجلس کې ناست و هغه ورته باچا سلامت زه به ستا ملاقات د خضر علیه السلام سره کوم خو زما به یو شرط وي وایي شرط به دې څه وي وایي زما شرط به دا وي چې تر کمې پورې زه وظیفه پخوم 6 میاشتې به زه وظیفه پخوم د سیند په غاړه وظایف پاړم او زما د کور خرچه به ته د بیت المال نه کې باچا ورته دا خو زما د کولو کار دی آسان دی دې سړي ته وایي زه ته خپل عبادت کوه او ستا کور خرچې نه بېغمه شا به زه کوم وخت تېرېدو چې 6 میاشتې برابر شوې سلطان محمود غزنوي په دربار کې وزیران هم دي عوام او خواص راجمع دي نن به د خضر علیه السلام ملاقات د محمود غزنوي سره کېږي دا غریب سړی راغی باچا ورته وایي زما ملاقات وعده دې کړې وه هغه ورته وایي باچا سلامت وظیفه نیمګړې پاتې شوې ده او 6 میاشتې به نورې لګي باچا وی صحیح ده 6 میاشتې ته خپل وظایف اړوه او زه به ستا د کور خرچه کوم چې کال برابر شو خلق نورم تماشه باندې و په ننداره نن به د خضر علیه السلام سره د محمود غزنوي رحمت الله علیه ملاقات وي خاص او عوام راجمع دي دی غریب سړی ته وایي خضر علیه السلام سره مې ملاقات وکړه دی ورته وایي باچا سلامت د سر امان غواړم خو ما تا ته دروغ ویلي و زه چېرته او خضر علیه السلام چېرته زه غریب سړی یم د کور خرچه مې نه شوه برابرولې ما وی راځه ته خپل ذکرونه اړوه منځونه کوه او باچا د دربار نه به ستا کور دپاره کال خرچه ځي ما ته د ځان امان راکه باچا غوسه کېږي سلطان محمود غزنوي سره 3 وزیران ناست دي یو وزیر ته وایي وزیره څه چل ورسره وکړم ده خو ما پورې خندا وکړه یو کال یې دروغ کې وساتلم وزیر ورته وایي باچا سلامت سر ته قلم کا سر ته کټ کا د باچا پورې خندا وکړه د باچا دربار ته په دغه ورځ یو نوراني شخصیت رالی و باچا سره په ښي طرف په کرسۍ باندې ناست و چې دا وزیر ورته وایي سر ته قلم کا نو دا نوراني شخصیت وایي ټیکې ووایي دی بل وزیر ته وایي وزیره څه چل ورسره وکړم سلطان محمود غزنوي ته دا وزیر وایي باچا سلامت سر ته کټ کا او سپو ته یې واچوه نو دا نوراني شخصیت وایي ټیکې ووایي ورسره یاز ناست دی دا د سلطان محمود غزنوي خاص خادم ورته وایي یازه ته مشوره راکړه ته ولې چپې وایي څه چل ورسره وکړم هغه ورته وایي وایي باچا سلامت تا چې یو کال د بیت المال نه د دې غریب سړي خرچه وکړه ستا بیت المال کې د رزق او د پیسو کمی راغی وایي نه دی راغلی
وای باچا سلامت یو کال چې د تا ته دروغ وي ستا په عزت کې څه کمی راغی وای نه دی راغلی ایاز ورته وای باچا سے معافی کا ستا شان سره معافی خای نورانی شخصیت وی ټکی وي محمود غزنوی دا وزیران پځې پریدي دا مجرم پځې پریدي دی نورانی شخصیت ته وای عجب ده یو وزیر وای چې سر ته قلم کاته وی ټکی وي بل وزیر وای چې سپوته یې واچواته وی ټکی وي او دا بل وای چې معافی کاته وی ټکی وي دا څه مسله ده نورانی شخصیت ورته وای باچا سلامت ګناه ستا ده وای دا څنګه چې تا سره ناسته او دوی چې سر ته قلم کا وای دا د پلار قصاب دی او دا قصاب خوشبه ورس چړی او ټوکا سره کاری وای دا خو کار سټ کټ کول سره وی نو چې دا څه کس وزیر جوړه خدا سے مشورې بدر کوي وای دی بل چې درته وی چې سر ته کټ کس پوته واچوا وای دا د پلار په نکاح باچا د دربار او د باچا د سپو تربیت کړي دي نو چې د سپو والا وزیر جوړه نو داسې مشوره به درکای او دی ایاز چې درته وی چې موافقه دا ایاز دا رحمت للعالمین په اولاد کې راځي دا سید زاده دی دا د فاطمی بی بی اولاد دی دا سید دی ځکه درته دا مشوره درکا چې موافقه